امام بخاری په جلد اول کې صفحه نمبر 234 باندې د حضرت ابو بکر رضی الله متعلق یو روایت را نقل او دا غ صحابي دي استادان ناشتي چې د په خلک کې کانه ګرځاو او د ډېر کم احادیث منقول دوباره خبره نه کوله ابو بکر صدیق با کانه په خلک کې دوه د خبره نه چې یرا اسنه د خلینه بداسي خبره را نشي هغه مقوله من کسر لغته کسر غلطه څوک چې ډېر خبره کې دا ډېر غلطيږي ابو بکر صدیق ډېر کم خبرې کړي خدا روایت دا غنره ثابت دي بس دا اخري روایت حجۃ الوداع حضور مبارک خطبه بیانې او د صحابو نه درې ته پوښتنه کړي او صحابو درې جواب ورکړي یو پکې د ادب درس دی بلکې د حضور د اختیارات او اثبات دی چې حضور مبارک جس کا نام محمد و علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں پر یہ خبر باندې یو غټ کراس دی حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائے حضور مبارک درې تپوس وکړه صحابو نه یو تپوس وکړو صحابه په حجۃ الوداع کې د مینا په مقام باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ تشریف فرما دي احرامونه تړلي حضور مبارک کو ته فرمایي صحابه ایو یوم هذا دا کوم ورځ ده اوس په دې باندې معشوم پويږي چې د خیالي ورځ ده د اتوار ورځ ده پلانې ورځ ده صحابه الله ورسوله اعلم ځان په خبره سره پوهیږي تقریر په دغه ختم دي حضور مبارک ته فرمایي الله ورسوله اعلم په لکونو صحابه کرام دا نه وي چې قربان اوس بدرنګ سات لمون قرباني کو خو یوم النحر د قرباني ورځ ده کنه ټول صحابه چپ یو پکې د ادب درس دی بل د حضور د اختیارات ثبوت دي صحابه وینه زمونږ سمجال چې د حضور په خبرو کې مداخلت کوي د حضور په خبرو کې انټرفیرینس کو دا د نن سبا د مسلمان پاغه مخ باندې سپېړه ده چې هغه حضور مبارک زما په شان دي شي راشه د صحابي نه تپوسو کا یو عام خبره ده چې معصوم په باندې پويږي نن د ګل ورځ ده نن د نه ورځ ده نن د شورو ورځ ده صحابه ناشتي ټول صحابه تشریف فرمایي په لکونو صحابو کې د یوم جرأت نه راځي چې قربان یوم النحر دي خبره ختمه صحابه څه جواب کی الله ورسوله اعلم الله تبخته رسول الله صلی الله علیه وسلم تبخته حضور مبارک دویم ته پوښ کی خصابو دارات وای اخر اي شهر هذا كم میاشتا نو دا خو مفهوم نه ورچ احرام نه دلو ذل حج را کړ حج پر روزه کې خو څوک نه کوي حج خو چې کوم نه په بل میاشت حج خو په ذل حج کې کی او صحابه چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردان دي هغه په صحبت د حضور مبارک درس اوریدل لري هغه دا نشي ویل چې دا یو دا چې کوم نه ذل حج را صحابه خاموش دي امام بخاری دا الفاظ را نقل کړي درې پیری صحابه فرمایي الله ورسوله اعلم امام بخاری په جلد اول کې په صفحه نمبر 234 باندې حواله ما سره موجود د ما رئیس تلا صحابه چپ حضور مبارک دریم ته پوښتنه خدارت وای زدارت وای ایو بلد هذا د دین وسره خبره نشي کېږي دا کم خار دی سوچ تاسو په دې لوم خور کې دا نشي ویل دا لوم خور دا هر څوک ویل شي ها قران فرمایي دا صحابونو چې کم تپوس شوي چې دا کم مقام دی دلته حافظان تشریف فرمایي قران فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه دا کعبۃ الله شریف چې پکې موجود دی دې ته مکه معظمه ویل کیږي قران کریم سرټیفاید کړه قران کریم کلیر کړه چې دا کعبه پکې نه ته مدینه ونه وایي دې ته مکه وایي قران وی مکه دا حضور مبارک مخ کې په متعدد ځګونو کې ویلي مکه دا صحابه نو ستپوس کېږي الله ورسوله اعلم عجیب خبره صحابه جواب نه کی خاموش درې تاسو امام بخاری وی روایت را نقل کی حضرت ابوبکر صدیق مبارک فرمایي حضور مبارک درې تاسو نو وکړه درې تاسو جواب صحابه کرام نه لیکړي صحابه کرام خاموش دي صحابه کرام چې کوم د مقام مصطفی او ته د حیثیت مصطفی او ته د عظمت مصطفی او ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه معلومه وا چې دا هغه رموز دي دا اسرار دي چې حضور مبارک په دې ځای کې تپوس کې ما ته پته نشته چې د دې په عمر کې به حضور مبارک موږ ته درس راکړي د دې په زمن کې به حضور مبارک موږ ته څه فرمایي صحابه کرام خاموش دي امام بخاری یو خبر را اخلي وی صحابونه چې بکله تپوس شو صحابه به ولې خاموش شو دی به ولې پر چپو ځکه چې قران کریم یو شوی صحابه کرام بیا هم خاموش دي امام بخاری درې ځله دا الفاظ راغستري وی صحابه ځکه چپو ځکه خاموش ظننا انه سيسميه بغیر اسمه اسنه موږ د حضور په رموز نه پویو موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډایرکشن نه پویو موږ د حضور مبارک
په اشاراتو نه پوهېږو موږ د حضور مبارک د الله سره په مناجاتو نه پوهېږو موږ ته پته نشته حضور مبارک ولې تپوس کوي خو دا راته ضرور پته ده د کمال خبره دا ده دا راته ضرور پته ده د متن ترجمه دا ده سیسمیه بغیر اسمه الله حضور له دومره حیثیت ورکړې الله حضور له دومره مقام ورکړې الله حضور له دومره مرتبه ورکړې موږ له سم مجال نشته چې د حضور په خبرو کې انټرپیرینس کوو خو حضور فرمایي د نن نه مکه نه مدینه ده بیا به د نن نه مکه نه هغه به بیا په مدینه منوره باندې بدلېږي خو حضور فرمایل سیسمیه بغیر اسمه یاره دې ته د نن نه پس ذوالحجه مه وایه ذوالقعده ورته وایه سیسمیه بغیر اسمه حضور مبارک به چې کوم دی بیا به د هغې وخت کې ای د ذوالحجه به نه وایي دا مقام مصطفی دی ځکه دا ذوالحجه نوم چا راوړلې دا ذوالقعده نوم چا راوړلې دا رمضان مونځ چا راوړلې دا مونځ تا پېژندو مو وکړه دا زکات تا پېژندو مو وکړه صحابو ته پته وه چې مونځ به هم د نبي علیه السلام نه زده کړې روژه به هم د نبي علیه السلام نه زده کړې مناسک به هم د نبي علیه السلام نه زده کړې زما څه مجال دی چې د حضور په خبرو کې انټرپیرینس کوم دې ته مقام مصطفی وایي سیسمیه بغیر اسمه حضور له الله مرتبه دومره ورکړې د حضور د دهن مبارک نه چې کومه خبر وته ابا حرف اخیری چې حضور سو فرمایل او معقه خبره بیا کېږي ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې صحابه ته په دغه مقام کې کم تپوسونه کړي دي صحابي کومه خبره کړې د صحابي نه کم رد و بدل راغلی حضور مبارک الله اختیار دا ورکړی دی چې امام بخاري فرمایي فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج حضور مبارک الله دومره اختیار ورکړی دی چې قرآن فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا